شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. مینوالو نن په یو ای کې زما 10 ورځې مکمل شولې. مختلفو سټیټونو مونږ وکتله. یقینا چې په لږ ټایم کې د سټیټونو ډېره زیاته ترقي کړې ده. وجه صرف دا ده چې حکمرانان د دې سټیټ سره د دې خاورې سره د دې ولس سره مخلص دي. مونږ ځای په ځای وګرځېدو نو یقین وکړه ډېر بهترین روډونه هغه په غر کې دي او که په سمه دي او که په ریګستان کې دي، خو دوی ډېر زیات مخ په وړاندې تللي دي. ډېره زیاته ترقي په لږ ساعت کې کړې ده. الله دې وکړي چې زمونږ خوږ وطن پاکستان هم دارنګه د ترقۍ په لور روان شي. هلته کې د وسایلو کمی نشته دی، خو صرف او صرف زموږ سره کم حکمرانان چې دي د هغوی هغه سوچ پکار دی، د هغوی هغه رهنمایي پکار ده. مینوالو مونږ خورپکان ته راغلي یو. دا یو بهترین علاقه ده. دلته کې نیچرل بیوټي هم ډېره زیاته ده، د هغې نه انکار نشي کولی. مونږ ولیدله ځای په ځای باندې دغه کم دلته کې حکومت مختلف ځایونه جوړ کړي دي د سیر و تفریح دپاره. خو مونږ د خورپکان ته چې راغلي یو دا د سمندر غاړه ده، خو دلته کې مونږ ډېرې تاریخي ونې هم ولیدلې. د ډېرو کلونو نه هغه ونې موجود دي. دلته یو ښکلې سایه جوړه کړې ده، یو ښکلې پیزا جوړه ده او ښایسته او یخې هواګانې چلیږي. نور که مونږ د سمندر غاړې ته لاړ شو، هلته کې باقاعده طور باندې ګرمي محسوسیږي. خو دلته کې چې مونږ راغلو، دلته کې موسم ډېر زیات جانانه دی، نو خلک د چوټۍ په ورځ دلته کې ډېر زیات راځي. مونږ چې کم ټایم کې دلته موجود یو، دا ټایم چې دی دا د کار او د روزګار ټایم دی. دلته کې د سیلانیانو هغه تګ نشته دی، خو کله چې چوټي وشي نو بیا دلته کې سیلانیان راځي او خاص کر د جمعې په ورځ باندې او د ماښام نه پس دلته کې د خلکو په شمېره کې ډېره زیاته اضافه مخې ته راځي. مینوالو دلته کې د دې ځای په خاصیت باندې، د دې ځای په موسم باندې او دلته کې چې کم سیلانیان راځي، په هغې اړه به مونږ د یو خپل رول زموږ تعلق چې د ملکن سره دی، انعام خان سره به خبرې کوو چې انعام خان دلته کې د دې کم چې سیلاني راځي او کم چې د دې ځای د جانانه موسم دی، په دې اړه باندې هغه څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه زریاب صاحب چې تاسو راغلی، یو یې چکر مو راولګو. انعام خان دا راته ووایه څنګه دې ځای ته څه نوم ویلی کېږي او دا په کم سټیټ کې دا علاقه موجود ده؟ اصل کې د ځای ته خورپکان ویلی کېږي. کم دلته چې کورنیش ته جوړ شوی تاسو وکتل د پجرې سټیټ دی، خو دلته داسې قانون دی چې دلته چاته پته هم نه لګي. دلته پجرې سټیټ ته پجرې دی، خو قانون پکې د شارجه چلیږي او دا خورپکان دی، خورپکان بیچ ورته وایي. څنګه دلته کې سیلانیان ما داسې اورېدلي دي چې د جمعې په ورځ زیات راځي او څنګه موسم د دې ځای کې څنګه وي؟ او بالکل ستا خبره صحیح ده. اوس دا ټایم خو ټول خلک تللي دي مزدورو له، کم چې دا لیبر ټایپ دی، هر طبقې والي کم انګریزان ټول د ماسوتنې خو دلته ډېر تاسو وکتل چې دلته خو ورځ داسې شوې ده چې هغه شپه نور ډېر زیاتې ګرمۍ ده، خو شپه مطلب ورځ شوې ده. ټول خلک روځي، چکرونه روځي، خپل یاران دوستانو سره دلته پکنیکونه مناوئ، دلته پروګرامونه کوي. خو د جمعې په ورځ ډېر زیات راشي او د اختر په ورځ خصوصي د ابودابي نه، د دوبۍ نه، ډېر د لرې لرې ځایونو دلته خلک راتګ کوي. دا راته ووایه تاسو پاکستان کې ژوند کړی دی، تعلق مو د پاکستان سره دی، نو څنګه هلته کې زموږ او خاص کر زموږ ملکن ډویژن، کومراټ او کالامو او دا قسمه ګلورینې سیمې چې دي، نو څنګه د دې مقابله کولی شي؟ نه، د دې خو زموږ پاکستان خو یو نیچرل بیوټي ده، دا خو یو دو جوړ کړي ده، یو مصنوعي دغه ده. خو بالکل زموږ د پاکستان دا ډېرې بدقسمتۍ د وجې نه زموږ حکمرانان داسې دي چې په ملک باندې ډېره هلې ځلې داسې تېرې شوې چې د ماکو سره سیلابونو سره دغه نو هغه حالات داسې جوړ شي. د ملک په دې وجې ترقي کړې ده چې دلته چې څه شی هم جوړېږي یا څه پارکینګ جوړېږي یا هر ښکلی ځای دونه مخکې دا سوچ ته روډ کوي دغه کوي. زموږ ملک کې چې هر څه جوړېږي نو یو خو د روډونو سیسټم لږ دغه دی او دغه ډېره بدقسمتۍ وجه ده چې زموږ څه حکومتونه هم څه کله یو چینج شي کله بل چینج شي، د هغې د وجې نه لږ حالات داسې جوړ شوي دي. ښه، بل راته دا ووایه دلته کې یو ای ته چې څوک راشي نو څنګه ته به څه پیغام ورکړې؟ کم ځایګې لکه داسې د سیل دی، دا ځای ښایسته دی او که نه نور هم داسې ښایسته ځایونه شته؟ نه، امارات خو ټول ماشاءالله ډېر ښکلی دی او هر نن سبا د اختر غټ اختر نه بعد لږ موسم برابر شي بیا ډېر خلک راتګ کوي. امن دی، خوشحالي ده، یو دغه جوړ دی، نه جنګ جګړې شته، نه څه غویمې شته، هېڅ هم نشته. هر سړی که دلته تاسو وګورئ د شپې په نیمه شپه باندې وګرځئ، تا ته به هېڅ نقصان نه پرېوځي، نه څه دغه کېږي، بیغمه ژوند دی. دلته یو سکون ماحول دی او یو دا میسج ورکوم چې ځان سره زیاتې مه کوئ، خپل تعلیم وکړئ، خپل دغه وکړئ. ها، که دلته راځئ مزدورو له راځئ نو د ډیګرو سره راسئ، نو که نور څه نه نو چې تاسو ته دلته تکلیفات نه دغه کېږي. د دې ځای ډېر های ګرمي ده، تاسو عمران صاحب په خپله مو وکتله
دلته لیبر سړیم تاسو دغه ژوند وکړو د عام سړیم ژوند وکړو د افیس والو وکړو د افیس والا غټه وجه ده چې هغه ولته ډیګري اخیستلي دغه اخیستلي زموږ ملک خلک تعلیمونه کوي هر څوک خو څنګه وجه بدقسمتي ده چې هلته موږ ته څوک فوکسونه کوي دغه ونه کوي نو هغې زموږ نه پیدا د ملکونه والي ډیره مننه زریاب صاحب جی مینوالو تاسو د انعام رو خبري واورېدې یقینا چې دا سټیټ چې کوم دی یو ای چې کوم دی په دې کې کوم واړه سټیټونه دي دا به زه تاسو دا خبرو یو ځل بیا وکړم چې دا یو اړخ ته سمندر دی بل اړخ ته ریګستان دی په غرونو مشتمل ملک دی خو د دې حکمرانان د خپل خاوري سره د خپل وطن سره مخلص دي نو د ملک ته د سټیټونو ته ترقي ورکړې ده بل خبره به زه تاسو دا هم وکړم چې کوم زموږ د پاکستان نه شاه زلمي راشي هغوی د روزګار په چکر کې راشي چې دلته کې موږ ته ښه روزګار میلاو شي خو موږ زیات ولیدله چې دلته کې لیبره طبقه ده او هغوی ډېر زیات په مشکل کې وي ځکه چې دلته کې ګرمي هم ډېره زیاته وي نو مینوالو موږ به هم تاسو ته دا ریکویسټ وکړو څوک چې د پاکستان نه دلته د روزګار په مقصد راځي هغه خلک ترې راشي چې هغه د هنر خاوندان وي څوک چې د هنر خاوندان نه وي په هنر پوهه نه لري نو هغوی به دلته کې بیا په حیثیت د یو لیبر کار کوي او د لیبر انسان ژوند دلته ډېر زیات په دار وي ډېر د مشکلاتو سره مخ وي مینوالو یقینا چې دا جوړه کړې شوې علاقه ده د سمندر غاړه دا ډېره ښایسته ده خو کم چې زموږ د ملکن ډویژن ګلورینی سیمې دي که کالام دی که کومراټ دی که لړم دی او که نورې ښایسته سیمې دي هغې ته نشي رسېدلی او زموږ خلک دلته کې راشي د ژوند سلمحې بالکل تېرې کړي ښکلی ځای دی خو بیا هم د خپل وطن هغه یادونه چې دي هغه انسان هغه ته یادېږي او انسان په هغې پسې خفه وي مینوالو هر چېرته چې الله مو ښاد او آباد لره د دې څو خبرو سره اجازت غواړم په دعاګانې کې یاد ساتئ د بل پروګرام پورې زه ستاسو نه غواړم اجازت د الله په امان